نور شیان بدعت نه دي، خو دغه ځای ته د بدعت نارې شروع شي. یوم ازادي پاکستان مدرسې لمانځلې یا که نه؟ یوم ازادي افغانستان، یوم استقلال، علما ټول خلک یې لمانځي که نه لمانځي؟ د ازادي ورځ لمانځل کېږي، د یو لیډر د پیدایښت ورځ لمانځل کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ چې ولمانځل شي. وجه دا ده چې نور خلک لګیا دي موږ د دین نه لرې کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ چې ولمانځل شي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعارف په خلکو ته راشي چې څومره یې وپېژني بیا به عشق و محبت پیدا شي، چې څومره د رسول الله سره عشق و محبت پیدا شي په دین به خلک کلک شي، چې څومره په دین خلک کلک شو د کفارو نه به لرېتوب نفرت راشي. دغه ځای خلک نشي برداشت کولی. موږ ته یو څوک رامخته کړي دي د اسلام په جامه کې هغه دا نارې وایي دا بدعت او دا بدعت دا بدعت او دا بدعت. بس د هغه په نامه باندې خلک دغه نه. یو سپین ږیري ملا سره یو ځای کې بحث شو خو اخر چې ټولې لارې په ودرېدې دا یې تعین ځای راواخیست. ما زه ورته ویلې تعین خو موږ خو تعین هم نه کوو، کله مخته یې کله شاته یې. د بې تعینه تا شپېته اویا کاله عمر د سپین ږیري ملا یې په د اویا کاله کې د یوه ورځ دغه دوشنبې ورځ هم نه د میلاد شریف د 12 ورځ هم نه د ربیع الاول په ټول کال کې یوه ورځ دی په ټول عمر لمانځلې وایي نه. نو مالې د نبي علیه صلات وسلام څنګه خلک وپېژني چې تا په شپېته کاله ملایي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزو نه وغږېدې، د هغه په سیرت نه وغږېدې، د هغه اخلاق حمیده د خلکو ته نه کړه بیان، د عظمت خلکو ته په شپېته کاله کې ته سپین ږیری ملایې. زه چې کوم په ما به اعتراضونه کوې ما یې کوه په معینه ورځ چې هغه آخر ځای د بدعت دغه بولې، خو بې تعینه په دا شپېته کاله کې دې کړې نه. دا اخلاص د پیغمبر سره. به هر تقدیر نو هغه کتابونه دغه ځای ما مطلب دا و دغه ځای د بخاري هم په دلایلو کې یو دلیل را نقل کوي، نور دلایل هم ذکر کوي، یو دام ذکر کوي چې ابو لهب ته هم ګورئ د دغې خوشحالي پایده رسیږي چې مشرک ده، د نبی علیه السلام دښمن ده، یقیني په جهنم کې ده. خو حمل آخري جواب چی شو؟ حمل په خصوصیت شو. خصوصیت چا شو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو. خو د نبی علیه السلام په پیدایښت خوشحالي کړې.